أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 28 آیات نمبر 228 یو آیات ویلے کینگی او دې کې ځینو ابواب البر نه حکم نمبر 23 ځینو هغه بیانېږي. اوس دې ځای کې الله جل جلاله د عدت متعلق ځینو هغه ذکر کوي. وایي کله چې ځینو هغه ښځې ته طلاق میلاو شي والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، طلاق شوې ښځې دا ځینو انتظار به کوي په خپل ځانونو سره د 3 هیزو پورې. کمې ښځې ته چې طلاق میلاو شلو نو دا به 3 هیزه چې دی نو هغه انتظار کوي. دغې ته شریعت په اصطلاح کې عدت ویلی کېږي. اوس دغه عدت د دغې چې دی نو متعلق ښځو څنګه حکم دی نو دغې شروع کې دغې خلاصه ده. بیا قرآن آیاتونو کې هغه راغلي دي، هغه زونه ته ښیم. یا چې دا کمې ښځې ته طلاق ورکولی شي نو دی خلک ښځې به چې دی نو نکاح به یې شوی، واده به یې شوی یا به یې واده نه یې شوی. دویم بیا به چې دی نو هغه که چېرته د دې ښځې واده نه یې شوی نو په دغې صورت کې بیا واده یې که نه یې شوی نو په دغې صورت کې دې ښځې ته طلاق میلاو شولو نو په طلاق په میلاوېدو په صورت کې بیا دې ته چې دی نو هغه حیض د دې عدت چې نو هغه نشته. ونګاوې یا به دا ښځه چې دی نو هغه نکاح به یې شوی، خلوت چې ورته ویلی کېږي، واده به یا شوی یا به واده نه یې شوی. که چېرته یې واده نه یې شوی، نکاح شوی او دې ته طلاق میلاو شلو نو په دې صورت کې د دې ښځې عدت نشته. دا بیا ډایرکټ چې نو هغه بل نکاح کولی شي. بیا چې دی نو هغه واده به یې شوی وي نو که واده یې شوی وي نو بیا د دغې ښځې چې دی نو هغه 2 قسمونه دي. یا به دې ښځې له چې دی نو حیض ماهواري چې ورته ویلی کېږي نو دې له به دغه ماهواري حیض به وله راځي او یا به وله حیض نه راځي. نو که چېرته دې له حیض راځي نو بیا د دغه ماهواري وله راځي نو د دې عدت 3 حیضه دی. 3 پیرې چې دی له حیض بیماري راله او د هغې نه وروسته پاکه شوله، د دې عدت چې دی نو هغه ختم شولو، دا به ځان له بر ځای کې چې دی نو هغه واده کولی شي. یا به چې دی نو هغه دې ښځې ته حیض نه راځي نو چې حیض نه راځي نو بیا د حیض د دغې بیمارۍ د نه راتللو 2 صورته دي. یا به دې ته دا حیض چې دی نو هغه د کبر یا د صغر د وجې نه راځي. دا به دومره وړی چې د دې ته به لا دا بیماري شروع شوي دی. او یا به دومره چې دی نو هغه زړی چې د ډیر عمر د وجې نه د دې بیماري چې دی نو هغه به ختمه شوي. نو په دغې صورت کې بیا د دې عدت چې دی نو هغه څومره دی؟ بیا د دې عدت 3 میاشتې چې دی نو هغه دی. او که چېرته چې دی نو هغه داسې وي دې له چې دی نو هغه نه صغر یا نه کبر وي، حیض وله نه راځي د وجې د حمل نه چې دا حامله ده نو د حمل په صورت کې بیا د دې عدت چې دی نو هغه وضع حمل ده. کله چې د دې حمل وزېږېدو نو بیا به د هغې نه وروسته د دې عدت چې دی نو هغه پوره شي. اگر که هغه 8 میاشتې پکې ولګي، 9 پکې ولګي، 10 پکې ولګي، 2 کاله پکې چې دی نو هغه ولګي، بیا به د دې عدت چې دی نو هغه چې کله حمل و نو وضع حمل چې دی نو هغه به عدت وي. د وضع حمل نه مخکې چې دی نو هغه د دې عدت نشي ختمېدی څو پورې چې هغه نه. بیا به چې نو دا خو هغه صورت کې شولو کله چې دغې ښځې ته طلاق میلاو شوی. که چېرته دې ته طلاق نه میلاو شي
او دغه ښځه چې دی نو هغه خاوند دې مړ شولو، نو بیا دې ته ویلی کېږي متوفا عنها زوجه. هغه ښځې چې د هغوی خاوند چې دی نو هغه مړ شي او ښځه پاتې شي، نو د دغې بیا دوه صورته دي، یا به د دغې ښځې حمل وي او یا به یې نه وي. که چېرته په خېټه ماشوم و حمل یې و، نو بیا یې دغه حکم دی وضع حمل چې دی نو هغه چې کله دغه ماشوم وزېږلو د دې عدت به ختم شي. اگر که دا د مرګ په دویمه ورځ ولې نه وي، که په هغه مرګ په هغه ورځ باندې چې دی نو هغه ولې نه وي، د دې عدت ختم شولو. او که چېرته د دې وضع چې نو حمل یې نه ولو، نو بیا په دغه صورت کې د دغې ښځې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. په دغه صورت کې بیا د عدتو 4 میاشتې او 10 ورځې دی. اوس به کم صورت کې چې مونږ ووایو دا واده چې نو هغه څه نکاح شوی و خو خلوت واده چې نو هغه نه و شوی، دغه چې نو هغه صورت احزاب راواړوئ. صورت احزاب آیات نمبر 49 ومولدو یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها. الله وایي ای مؤمنانو کله چې تاسو چې نو هغه نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره، ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکوئ هغوی ته، من قبل ان تمسوهن وړاندې د دې نه چې تاسو د هغوی له لاس وړئ، یعنې واده وشي خلوت چې نو هغه وشي. فما لکم علیهن من عدة نو نشته تاسو له په دوی باندې چې نو عدتو تعتدونها چې تاسو هغه اشمارئ. په دې صورت کې د دغې ښځې دپاره عدت نشته. ما تاسو ته اول ووایي دا دې ځای نه ثابت شولو. بیا چې نو هغه مونږ ووایي دې له به چې نو هغه هیز بیماري چې نو هغه به ورته راځي، هغه زمونږ د دقې اردن چې زمونږ کم درس دی. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، دا د دې ځای نه چې نو هغه ثابت شولو. صورت طلاق آیات نمبر 4. صورت طلاق آیات نمبر 4. کله مونږ ووایو چې دا دومره وړه وي یا دومره زړی چې دا د بیمارۍ د راتلو نه چې نو څه شي نا امیده شي، نو مونږ بیا د دې چې نو هغه د دې به څه وي، نو په هغه صورت کې مونږ وایو دا به 3 میاشتې د عدت وي. واللائي یئسن من المحیض من نسائکم، کمې زنانه کمې ښځې چې هغه نا امیده شي د حیض راتللو نه ستاسو د ښځو نه، ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر نو د دې عدت چې نو هغه به څومره وي 3 میاشتې. واللائي لم یحضن او دا هغې ښځو عدت به هم دقې چې چاته بالکل حیض نه وي راغلی، یعنې د صغر د وجې نه. بیا دغه صورت چې نو صورت طلاق آیات نمبر 4 کې که چېرته دغه ښځه حامله وي، نو مونږ ووایو بیا د دې عدت چې نو هغه وضع حمل نه. دغه دې آیات کې چې نو هغه مخکې وګورئ واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، کمې ښځې چې دی نو هغه خاوندانې د حمل وي، یعنې حمل والا وي، د دوی عدت دی چې دوی وضع کوي چې دی نو خپل حمل. کله چې حمل وزېږلو د دوی عدت چې دی نو هغه ختم شولو. نو دا چې نو هغه د دوی څه شولو عدت متعلق. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق شوي ښځې دوی به انتظار چې دی نو هغه کوي په خپل ځانونو سره د څو 3 چې دی نو حیضونو. بیا زمونږ د احنافو په نسبت باندې دلته د قروء نه مراد 3 حیضه دي. امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعي رحمه الله د هغه په نسبت باندې چې دی نو هغه 3 طهره دي. مونږ وایو چې دی نو حیض لفظ قروء نه مراد چې دی نو هغه حیض دی، ولې که چېرته د دې نه طهر مراد واخیستلی شي نو بیا 3 چې دی نو هغه پوره نه راځي. ولې اوس مثال په طور کې چې نن ماښام ماسخوتن ښځې چې نو په 7 بجې ولامبل، اوس چې په 7 بجې کله دا پاکه شوله او تا ورته ډایرکټ چې نو طلاق ورکړی شولو، نو د دغې طهر څه زمانه پکې ووتله که نه، نو یا ورځ وتلي یا ګنټه وتلي او یا چې نو هغه 5 ورځې وتلي، خو زمانه خو د دغې طور ووتله. اوس چې کله دغه ووتله نو کتبه کې دا اشماري جو بیا سکم چې دی نو هغه 3 شولو، او که دا پکې مستقل نه شماري جو بیا څه د پاسه 3 شول. او الله فرمایي 3 قروء، دا به چې نو هغه 3 حیض انتظار کوي. نو د دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمه الله قول چې نو هغه راجع دی، هغه چې دلته د طهر نه مراد چې نو حیض دی،
هیڅ کې چې نو هغه مشکل شي نو په هیڅ کې چې نو هغه کله طلاق هغه د سکه په طهر کې ورکول کېږي او چې کله طلاق په طهر کې ورکړی شلو نو بیا د هغې نه چې وروسته کم هیز راځي نو درې واړه هیزه کامل چې نو هغه راغلل نو ځکه موږ وایو ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. الله جل جلاله فرمایي ولا يحل او جایز نه دي دغه ښځو دپاره ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن دا چې دوی پټ کې هغه چې کوم الله پاک د دوی په څه کې رحمونو کې پیدا کړي دوه شیزونه یو حمل دویم حیض دو به دا دواړه خبرې چې نو هغه نه پټوي که حمل وي نو هم به خپلې خبرې اظهار کوي چې زما حمل دی او بیا یې دغه وضع حمل چې نو هغه به عدت وي او که چېرته دوی ته په حالت د حیض کې چېرته طلاق میلاو شي نو طلاق واقع کېږي اگر چې دا طلاق کې بدی دی انشاءالله را روان رکوع کې او بیا دغه طلاق اقسام وایو نو په هغې صورت کې خو طلاق چې نو هغه واقع کېږي نو دا به وایي ولې ان كن یؤمن بالله والیوم الاخر که چېرته دې په الله او په ورځ د آخرت باندې یقین وي وبعولتهن احق بردهن او د دې خاوندان دا زیات چې دی نو هغه لایق دی چې دوی واپس کې دوی لره فی ذالک په دغې مودې د عدت کې نو دا یاد ساتئ دا په هغه صورت کې چې کله دغه طلاق چې دی نو طلاق رجعي وي طلاق درې قسمه دی دا په دې کې چې سره مناسبت دی نو ځکه وایو دا نور درې نه وایو طلاق چې دی نو هغه درې قسمه دی طلاق رجعي طلاق باین طلاق مغلظه طلاق رجعي طلاق باین طلاق مغلظه طلاق رجعي دې ته ویل کېږي چې سړی په صریح الفاظو خپلې ښځې ته ووایي چې ته به ما طلاقوي یو پیرې چې دی نو هغې ووایي دا یو طلاق رجعي واقع شو دوه پیرې وویلو دا دوه طلاق رجعي واقع شول درې پیرې وویلو دا ښځه بیا طلاق چې نو هغه مغلظه شوله دا بالکل چې نو هغه بیا ختمه شوه دویم صورت چې دی نو هغه طلاق باینه دی طلاق باینه هغې ته ویلی کېږي چې یو طلاق رجعي ورکړلو او بیا عدت تیر شلو نو اوس دا طلاق ښځه چې دی نو هغه طلاق باینه شو د طلاق وسو طلاق باین شو یا په الفاظ کنایه سره طلاق ورکړو یا په الفاظ کنایه سره چې دی نو هغه طلاق ورکړو نو دغې ته بیا هم طلاق باین ویلی کېږي درې طلاقې چې دی نو هغه یې ورکړل یا د دریو نه سیوا نو دغې ته بیا ویلی کېږي طلاق مغلظه بیا دا ښځه همیشه دپاره چې دی نو هغه طلاقه شوله د دې چې دی نو هغه بیا واپس راتلل نشي تر څو چې د بل خاوند سره واده نه کړی نو الله وایي وبعولتهن احق بردهن د دې خاوندان چې دی نو هغه زیات حقدار دي چې دوی ورسره واپس نیوکه وکړي فی ذالک په دغه موده یعنې موده د عدت کې دا الله چې کله طلاق رجعي نو چې طلاق رجعي نو په دې صورت کې دا ښځه چې نو د په عدت کې ده او کله چې دا په عدت کې ده نو د دغې عدت په دورانیه کې ورسره اوس دی چې نو هغه نکاح کولی شي دغه عدت په دورانیه کې ورسره د چې نو اوس نکاح کولی شي صاحب د هدایې بیا هم دغه خبره ذکر کړې طلاق عدت کې دا ښځه به عدت بیا چې نو طلاق رجعي کې عدت دا به د خاوند په کور وباسي او دا به په دغې طلاق رجعي په صورت کې چې نو هغه خپل ځان تزیین به هم کوي ځان خج کپړې اغوستل ښه ځان چې نو هغه ډول ډال کول د پاره د دې چې د سړی ورته واپس چې نو هغه څه وکړي رجوع چې دی نو هغه وکړي خو ځکه ان ارادو اصلاح الله وایي که چېرته د دوی په اپس کې د اصلاح د ښېګړې چې نو هغه نیتي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف دلته اوس الله پاک چې نو د زمانې جاهلیت د هغې یو رد کوي زمانې جاهلیت کې چې نو هغه به دا وه چې ښځو به خلکو به صرف سړو دپاره چې دی نو هغه حق ګڼلو او د ښځو چې نو هغه هېڅ حق هم نشته الله رب العزت چې کله پیغمبر مبعوث کو او شریعت چې نو الله پاک راولېږلو قرآن او قانون دستور یې راولېږلو نو الله وی نه یوازې د سړي حق نه دی څنګه چې د سړي حق دی دغه شانتي حق الله پاک چې نو هغه ښځې له هم ورکړی دی اوس سړی چې سړي لپاره چې نو هغه په ښځې کم حقوق دي دغه شانتي حقوق چې نو هغه د ښځې په سړو باندې هم دی مثل الذي د دې ښځو چې دی نو هغه دغه شانتي حق دی په شان د هغې علیهن لکه څنګه چې د دوی دي حضرات تفاسیرو چې دی نو هغه ذکر کړي لکه څنګه چې د ښځې باندې د سړي حق دی چې دا به اطاعت کوي دویم دا به د خاوند په مال کې خیانت نه کوي دریم دا به په خپل نفس کې خیانت نه کوي څلورم دا به د خاوند د کور چې دی نو هغه چوکیداري کوي پنځم دا به د هغه د اولاد چې دی نو هغه بهترین تربیت کوي نو دا د دې سړي په دې ښځو باندې چې نو هغه حقونه دي دی چې څوک کور ته نه غواړي دی به ښځه به د هغوی نه دا کوي دا به په ځان باندې بل چا له قابو نه ورکوي دا به د خاوند سره چې نو هغه بد اخلاقي نه کوي
نو دا د سړی په ښځې باندې چې دی نو هغه حقونه دي. او دغه شانتي د دې ښځو په سړو باندې حقونه دي. د ښځې په خاوند باندې حق لري دی به له جامه پیزار کوي، دی به له ډاکټر کوي، دی به له کور ګوري، دی به له چې دی نو هغه دوايي کوي، دی به له خوراک څښاک چې دی نو انتظام کوي. دا ښځې چې نو هغه د ښځې په سړي باندې چې نو هغه حقونه دي. نو کله چې د دواړو خپل خپل حق خپل فریضه وپېژندله بیا د حق د مطالبې چې نو هغه سشتې نه. نو ځکه الله وایي بالمعروف دستور مطابق څنګه چې د سړو حقونه دي دغه شانتي حقونه چې نو هغه د ښځو هم دي. وللرجال علیهن درجه، دا یاد ساتئ سړو د بچیانو په ښځو باندې الله پاک فوقیت ورکړی. سړو له الله پاک په ښځو باندې چې نه فوقیت ورکړی. او د دغه فوقیت وجه سورۃ النساء کې الله جل جلاله چې نه هغه ذکر کړی الرجال قوامون علی النساء. سړی چې نه الله پاک د ښځو باندې حکمران نگران چې نه هغه جوړ کړی دی. خو په دې وجه باندې بما انفقوا ځکه چې دا سړی په دې ښځو باندې مچنیانو هغه خرج کوي. او که چېرته اوس سړی د ښځې لاسته ناستې نو د ده بیا د کم طرفه حق رالو. دا خو د دغه وجې نه الله سړی ذکر کړي په دې وجه چې دی به د هغوی چې دی نو هغه خیال ساتي، د هغوی باندې به انفاق کوي. دا یاد ساتئ چې دغه فوقیت او درجهوالی دا صرف د دنیا په نظام کې دی، د دنیا د چلیدو دپاره دا دی. لکه څنګه چې 2 کسان 4 کسان 15 کسان سفر لځي نو په دې سفر کې یو کس دی نو هغه نگران او امیر وي. نو دوی په دې سفر په دغه مقصود په دې کار کې ټول یو شانتي. خدا یو صرف نگران دی د هغې شیزونو خیال ساتي که دغه پکې نه هر سړی چې دی نو هغه مشر شي نو بیا د دغه کار سمم چې دی نو هغه نه دغه کار ورانیږي. نو دغه شانتي دا د دنیا د آخرت سفر کم چې کېږي. نو په دې کې دا ښځه خاوند چې دی نو هغه دی دوی د کور معاملات چې دی نو هغه دی دا سړی الله نگران کړی دی، دی امیر کړی دی. نو دی د دغه نگرانۍ او د امارت چې دی نو هغه خیال ساتي. نو په دغې وجه الله رب العزت دې سړي له چې دی نو هغه دنیوي طور باندې چې دی نو فوقیت ورکړی. نور ګورئ د الله په نسبت باندې ټول خلک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې تاسو کې ټول نه بهترین هغه سړی دی چې کم سړی چې دی نو هغه صحیح تقوادار وي. اوس که دغه تقوا په ښځې کې ډېره وه په ورځ د قیامت به د هغې غټه درجه وي. او که دا تقوا چې نو په سړی کې ډېر وجو د سړي به غټه درجه. نو دغه شان څنګه چې د سړو دپاره چې نو هغه دین اسلام احکامات راغلي هغه یو شان دي. سړی به زکات ادا کوي، ښځه به هم ادا کوي. سړی منځ کوي، ښځه چې نو هغه هم منځ کوي. سړی چې نو هغه اوس وګوره دی وایي چې اوس په سړی چې نو جماعت کې منځ کوي جو ته په 20 درجې ثواب ملیږي. ښځې په کور کې منځ وکړلو خو د سړی اطاعت یې کولو دغه خبرو پابند وه. نو د سړی چې بهر څومره اعمال کړي دي د هغه ټولو ثواب چې دی نو د هغه دغه ښځې ته میلاو شو. نو دې وجې نه چې نو هغه الله جل جلاله وایي وللرجال علیهن درجه، سړو له په ښځو باندې درجه چې نو هغه حاصل ده. خو دا صرف د دنیا په لحاظ سره د آخرت د ثواب او جنت په اعتبار سره سړی او ښځې په هغې کې یو شان برابر دي. چا چې څومره دی نو هغه نیک عمل کړی هغه مره به د هغه درجه اوچتوي. والله عزیز حکیم، الله رب العزت چې دی نو هغه غالب او د حکمت خاوند دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. والمطلقات او طلاق شوی ښځې یتربصن و انتظار به کوي بانفسهن په ځانونو خپلو 3 قروء 3 حیضه ولا یحل او نه دی روا حلال لهن د هغوی دپاره ان یکتمن چې پټ کړي ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دی الله فی ارحامهن د هغوی په ګېډو کې. مراد متصلولي یا چې نو اولاد او یا حیضو. ان کنه که چېرې وي هغوی یؤمنن ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرتو وبعولتهن او د هغوی خاوندان احق زیات حقدار دي بردهن د دوی په واپس کولو باندې فی ذلک په دغې موده کې یعنې دوی ورته که رجوع کوي د ټولو نه زیات حق ورسره د دی. ان ارادو که چېرې اراده وي د هغوی اصلاحا د اصلاح ولهن او د ښځو دپاره حقونه دي مثل الذي په شان د هغې علیهن چې په دې ښځو دي بالمعروف په ښه طریقه وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دوی باندې درجه اوچتوالی دی فوقیت دی. والله الله پاک عزیز زبردست حکیم د حکمت خاوند دی.